اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فِي السَّابِقِ مَذَمَّةُ الْيَهُودِ وَفِيهِ ذِكْرُ الْإِنْعَامِ عَلَيْهِ مخکې رکو کې مذمت د یهودو او په دې کې ذکر د انعام دی په یهودو په بعثت د موسی علیه السلام یا داسې وایي په سابق بیان و ضمائم الیهود مخکې ضمائم د یهود ذکر شو مذمتونه او دې کې هم د یهودو مذمتونه ذکر کی خلاصه د لکو بیان الامراض المستمر للیهود هغه بیماریان د یهودو چې دایمي بیماریان دغه ذکر کی وانهم لا يفعلون افعالا في حکومت المسلمین مسلمانانو حکومت کې دی کار نه کوي ماخذ 87 نمبر ولقد آتینا د لسم قباحت ذکر کی د یهود په تحقیق سم ورکړی موسی علیه السلام ته الکتاب تورات وقفینا او فیدر فیم را لګلي من بعده پس د موسی علیه السلام نه بالرسول رسولان علیه السلام وآتینا عیسی مونږ ورکړی دلته دغه لیکلي معرف ادریس عیسی علیه السلام معرب د ایشو دی سردار ته وایي سوریانۍ ژبه کې مسیح فصل کې مشیحا دی په معنا د مبارک په عبرانۍ ژبه کې یا عربۍ ته نقل شوی دا معرف ادریس دلته لیکلي صفه تفسیر د کشاف په حواله به لیکلي سورہ ال عمران کې دا وضاحت کړی دی مسیح فصل کې مشیحا عیسی فصل کې عیشو علیه السلام عربۍ ته نقل شوی مریم په معنا د خادمي سره په سوریانۍ ژبه کې مریم د خادمي په معنا سره د بیت المقدس خادم الله جوړ کړی و ځکه ته مریم وي ورکړه مونږ عیسی علیه السلام ته کې زوی د مریم بیبي البینات واضح دلایل واضح معجزې معجزو ذکر به الله راشي و ایدناه مونږ دې مضبوط کړو بروح القدس دا اضافت د موصوف د صفت بالروح المقدسه باغ روح ته چې پاک روح دی چې جبرئیل علیه السلام دی بالروح المقدس د روح پاک روح هم ورکړو او به جبرئیل مدارک لیکل یا روح القدس نه مراد جبرئیل علیه السلام دی او به انجیل جبرئیل علیه السلام ته روح ځکه وایي هغه به وحی راوړله په وحی سره مړه زړونه ژوندي کېدل او به انجیل یا موږ مضبوط کړو په روح القدس د دې نه مراد انجیل دی مدارک لیکل انجیل د الله کلام دی په هغې سره مړه زړونه ژوندي کېدل او بسم الله العظم یا موږ مضبوط کړو په اسم اعظم سره اسم اعظم به په مړو الله به ژوندي کړو دا تفسیرونو وضاحت کړی دی ادریس کاندلیو سے به تفصیلی وضاحت کړی الحی القیوم باندې چې عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول یا حی یا قیوم به وي دا اسم اعظم و دا یا حی یا قیوم به وي الله په حکم سره مړي ژوندي کېدو افا کلما جاءکم په هر پیاته پر معطوفون علیه حذف دی تفسیر الرحمن او صدا سری استلی انا قستم المیثاق دا معطوفون علیه انا قستم المیثاق وعده ماته کړ او دا ور باندې عتب دی فکلما جاءکم رسول هر کله کې تاسو سره راتلو کو رسول علیه السلام بما په هغه خبرو لا تهوا چنی خوخی انفسکم تاسو نفسونه استکبرتم تاسو تکبر وک ففریقا کذبتم دا فریقا مفعول مقدم دی فکذبتم فریقا یو ډلم تکذیب وکړو او فریقا تقتلون او یو ډلم خطر کړه تقتلون دا تکذیب الله په ماضی صيغه سے ذکر او قتل د مستقبل په صيغه سے ذکر کړي کې څه نقطه یهود انبیاء علیهم السلام تکذیب یہود انبیاء علیہ السلام کی تصدیق تو ایک مرتبہ کر سکے
اور قتل کا سلسلہ جاری ہے، نبی علیہ السلام کے قتل کی درپے ہے، اس لیے کذبتم بصیغہ ماضی لائے اور تقتلون کو بصیغہ مضارع. ادریس کاندیلوی صاحب لیکلی دی، کبیر لیکلی، یو پیغمبران علیہ السلام ماضی کی وجلی دا تکذیب ماضی کی کړو او دا قتل د پیغمبران علیہ السلام وسم خواهشمند دي د نبی اسلام په قتل پسې ورپسې، نو ځکه الله تقتلون مضارع راوړله. دا یو جواب. یا دا قتل دومره لویه ګناه ده د انبیا علیهم السلام، او یا کې دی وسم په قتل کې ملوث دي، نو ځکه مضارع راغله. ایا د رعایت د فاصلې د وجې کې د آیتونو آخري حروف یو شانې شول، تقتلون مضارع راغله او کذبتم ماضي راغله. وقالو قلوبنا غلف، دا 14 قباحت د یهودو ذکر کیږي. وقالو یهودین سابقین ما عملتهم الانبیاء السابقین، دایره بد مخکې کې معامله د انبیاء سابقین سره ذکر. وفيه في هذه الآية بیان معاملتهم مع النبي صلی الله علیه وسلم، دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ ذکر کیږي. وقالو یهودین وی قلوبنا زمونږونه غلف پټالو جرندو کی، غلف جمع د اغلب ته ټالې ته وایي، معنا ستا خبرې ته ورکوزیږي نه. یا داسې وایي دا غلوف ته قرت د غلوف هم پکې راغلی، غلوف جمع د غلاب ته لوښي ته وایي. قلوبنا اویة للعلوم، زمونږونه د علم لوښي دي. یو معنا حدیث کاندیلوي صاحب دا نقل کړی، یو تفسیر. غلوف جمع د غلاب ته لوښي ته وایي، د علم لوښي دی، د علم نه ډک الله فرت کوي. بل لعنهم الله بکفرهم، بلکې الله په دې لعنت کړی ردی د کفر په وجه. فقلیلا ما یؤمنون، دا قلیلا یا صفت د مفعول مطلق ده یا صفت د ظرف دی. فیؤمنون ایمانا قلیلا، دا را مخکې شوی د فاصلې د وجه، رعایت د فاصلې د وجې. فیؤمنون ایمانا قلیلا، دی لږ ایمان راوړي او لږ ایمان دا نه قبلیږي، ټول پوره ایمان به راوړی دی کې لږ ایمان راوړي. صفه تفاسیر یې داسې معنا کړي فقلیل منهم یؤمنون، دې کې لږ کسان ایمان راوړي. یو ترجمه ادا کړي فقلیلا ما یؤمنون ایمانا قلیلا، لږ ایمان راوړي. او دیمه معنا دا قلیل منهم یؤمنون، په دې کې لږ کسان ایمان راوړي، نور ایمان نه راوړي. بسابق بیان القلب الاغلب، وفي هذه الآية بیان القلب المنکوس، ما کې قلب اغلب ذکر، وس قلب منکوس ذکر کیږي. ریزه کاندیلی سے معارف کی روایت نقل کړي چې حدیث کې راځي کې څلور قسم زړونه دي. یو قلب اجرد دی، صفا زړه، دا د مسلمان زړه دی. یو قلب اغلف دی، دا د کافر زړه دی. یو قلب منکوس دی، دا هغه چا زړه دی چې اول حق وپېژني او بیا د حق نه منکر شي، حق طرف ته راوړي او بیا لاړ شي. یو نمبر 4 قلب مصفح دی، دوه مخې زړه، دا هغه چې ایمان او منافقت دواړه پکې، دا قلب منکوس ذکر کی. یهود اول حق پیژندلی و، د نبی علیہ السلام په توسل سره به سوال کوو، بیا الټه شول. ولما جاءهم، هر کله چې راغی کتاب عظیم الشان کتاب و، د هغې یو صفت دا من عند الله، کې د الله له طرف نه و. او دیم صفت یې دا مصدقون، تصدیق کوونکې علما هغه کتاب لره ما هم چې دی سره وو. وکانو، دا یهودینو من قبل په خوا د نزول قرآن یستفتحون، دا معناګانې دي. یستفتحون یو معنا دا طلب د فتح بیا کوو، علی الذین، په هغه کسانو کفرو چې کافران. ولما جاءهم، هر کله چې دی تراغه ما هغه حق عرفو کې دی پیژندلو، کفرو به، په دې حق کفر وکړو. فلعنت الله، د الله لعنت دایمه دي، علیهم ویل پکار، ظاهر په دې ضمیر په دې ظاهر راغله، او دا ظاهر موضع الزم المرصف تفاصیل لیکلي.
دې کې دې ته اشاره ده چې حکم په مشتق چې مصدر یې د حکم دپاره علت د ضمیر نه علت نه معلومې ده. فلعنت الله علیهم د ظاهر نه علت معلومي، مشتق دی د مشتق مصدر د حکم دپاره علت دی. دا بل بلاغت کې راځي کله کله کلام موافق الظاهری، ظاهر د ضمیر تقاضا کوي ضمیر، ظاهر الحال تقاضا د اسم ظاهر کوي اسم ظاهری، کله خلاف ظاهر کلام واقع مقام نه ضمیری ضمیر په ځای ظاهر راشي، مقام د غایب د غایب په ځای مخاطب راشي، د مخاطب په ځای غایب راشي. دې ته اخراج د کلام وای په خلاف د مقتضا ظاهر باندې. دا نقطه غواړي چې ظاهر موافق راشي، هغه نقطې نه غواړي. النقطه للفار لا للخر. مورچه کې پوجي ناست هغه له څوک نقطې نه وای چې ولې ناست دی، چې څوک وتښتي هغه ځان له دلایل وایي چې ولې وتښتېدم. کله تښتېدل خلاف ظاهر دی نو دا به ځان له دلایل وایي. او که څوک په ځای ناست دي مستقل بالمورچه وي هغه دلایلو ته ضرورت نشته دی. نو خلاف ظاهر د پاره نقطه هغه نقطه داره چې کافرین مشتق دی، مشتق باندې چې حکم وشي مصدر علت د لعنت علت د دې کفر دی، د دې کفر په وجه په دې لعنت. یو استفتحون دا معنا شو، دا تقریبا ټولو تفسیرونو لیکلي، یو یادونه ټولو لیکلي. دې به داسې سوال کو اللهم ربنا انا نسألك بحق احمد النبي الامي الذي وعدتنا تخرجه لنا في آخر الزمان. الله پاکستان سوال کو په وسیله د هغه احمد صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه په آخره زمانه کې راوځي، هغه په وسیله سوال کو الله به سره امداد کوو. د نبی علیہ السلام په وسیله طلب د فتح کو. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. چې نبی علیہ السلام راغی وی پیژند کې دا خو هغه پیغمبر دی، نو به کفر وکړو، نو دا قلب منکوس شو. حق پیژندل او به الټه شروع قلب منکوس شروع. دا توسل شروع. مخکینو پیغمبرانو د مخکینو امتونو حکم چې قرآن او حدیث ذکر کېو انکار په ونه کې دا موږ لم جایز دي. دا اصول فقه قاعده حالک الله خو په انکار کړي، الله په دې توسل انکار نه لري کړي، الله په انکار په دې کړي چې کفر هم ولې وکړو. ولا د پیغمبر علیه السلام په وسیله سوال کا اوس هم څه وکړو کفر وکړو. پیغمبر علیه السلام باندې د بعثت د مخکې متوسل څه کړي نیولې شوی دی، د بعثت نه وروسته هم به توسل نیولې شوی دی، او د وفات نه وروسته هم به توسل نیولې شوی. چېرته به توضاحت مختصر وکړم. حرم شریف نه مدینه کې راووتم، سپیکر یې لګولی، سپیکر کې لګیو توسل کې څوک کوي نو دا شرک دی، توسل به زوات. زه ودرېدم اردو کې لګی، ما کې څه وایي انتظامي والا ما ته راغی ویلي خبرې د باندې ښې ونه لګېدې، ما ښې را باندې لګېدلي. اوس زه ستا نه یو تپوس کوم، یو سړی شرک کوي ته ورته لاندې مشرک لیکلی شي او زه ورته لیکلی شم، ما یې ته ورته ولیکه زه بیا چاپ کړم. ما له دې مسجد نبوي په مکتبه کې یو عالم کتاب کې تلو، علامه شوکاني صاحب د الحدیث عالم، فتاوا شوکانیه مې راواخیسته 12 جلد وه. دویم جلد کې یو رساله وه الدر النضید، یې په توسل لیکلې. دې کتابونو کې په حوالې راځي، دغه فتاوی شوکانیه کې مې بیا موندله. اما هغه ناظم ته وی، هغه مکتبې ناظم ته ما یاره یو پین او کاغذ راکړه یو مسله لیکم. ما ته ویې ته لاخېدل دا خلک چکرې وي ته مسلې لیکې، وایي ما مسله لیکم نو ډېر په خوشحالۍ سره پین او کاغذ راکړه، غونډه رساله مې ولیکله، چېرته به پرته وي وسو ما نه ورکه شو. نو ما زه به ته د هغې عبارت ولیکم او ته به ورته لاندې ولیکې چې دا مشرک دی. وایي نه شوکاني صاحب ته خو موږ مشرک نه شو ویلی. نو ما د نورو ته مشرک وایي چې مشرک یې خو ټول مشرکان دي، څوک شرک کوي هغه ټول مشرکان دي. نو چې وسیله شرک شو خو بیا خو هر عالم ورته وایي جایز وایي شرک شو، او که شرک نه وي نو بیا څه نه دی شرک نه دی. نو سړی خو روان شو. وایي زه به ورته عبارت ولیکم او ته به ورته لاندې مشرک لیکې. وایي زه خو ته مشرک درته نشم لیکلی. په حرمینو دواړو کې د شوکاني صاحب کتابونه ویلي شي، باقاعده هلته یې لیکلي شوکاني صاحب دا کتاب درس کېږي دا کتاب درس کېږي. نو بعضې بس داسې خبرې کوي. نو یو معنا یې دا شوله چې دې طلب د فتح کو، معنا د نبی علیہ السلام په وسیلې سوال کوو. دویمه معنا دا را دې مخکې وو یستفتحون بیان به کو، څه به کو
علی الذین په هغه کسانو کفرو چې کافران د نبی علیہ السلام صفات به بیانولو ته د اخیر زمانه پیغمبر علیہ السلام براشي موږ به هغه په مرګرته کې تاسو سره مقابله وکړو بیان د صفاتو به وکړو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به چې هغه حق وتراغه چې دی پیژندل نو به کافر شروع د الله لعنت مستمره دی جمله اسمیه ده فلعنت الله په دوام دلالت کوي د الله لعنت مستمره دی په کافرانو باندې به سما ډېر ناکاره دی هغه چې اشتراو معنا باوخه اشترا د ازدادونه کې دی خرڅ کړي دی په هغه چیز باندې انفسهم خپل ځانون دا نفسونه مبيع شروخه نفسونه خرڅ کړي هغه چیز اخیسته هغه چیز څه دی ای یکفروا بما انزل الله دې کفر کړه په هغه باندې چې الله نازل کړي دا مخصوص به زم فوخه دا کفر ډېر ناکاره دی به سما شرو بیان بوزو دغه معنا وکي ادریس کاندلیوی صاحب دغه معنا هم کړي به سما ډېر بد ده هغه اشتراو معنا چې دی خستری ان پوسو خپل ځانونه معنا خلصوها ځانونه اخلاص کړي دي من النار د اور نه په خپل خیال کې د دې داخل چې موږ ځانونه اخیستي دي اخلاص کړي هغه ځانونه چې اخیستي هغه سره ايکفروا بما انزل الله دی په الله کفر کړي په منزل الله باندې دا ډېر ناکاره کاری کړي د دې په خیال لاله چې موږ ځان اخیسته او ځان هم خلاص کړي دي او دا کار یې ولې کړي بغیان د حسد د وجې مظهری معنا د بغیان په حسدن څه کړي بغیان د حسد د وجې او حسد یې څه وجه نه دی ایو نزل الله لاجل ایو نزل الله دا یو قاعده یاد کړئ شر جامع کافیه کې بل راشي د انا او د ان سه حرف جر حذف کول شي قیاسا لاجل ایو نزل الله حسد یې د وجه نه دی چې الله نازلې من فضله خپل فضل علامن په هغه چا یشاو چې را دي چې من عبادي د خپل بندگانو په دې وجه پیغمبر اسلام سره حسد دی ته الله په خپل فضل ولی نازل کړي الله ولی پیغمبر کړي اخیری پیغمبر په بنو اسرائیل کې ولی رانغه اخیری پیغمبر په بنو اسماعیل کې ولی راغه فباودی یختصر فباودی مصار او حقام مستحق وګرځیدو بغضبین د لوی غضب علا غضبین د پاسه د بل لوی غضب تنوین د عظمت لپاره دی اسباب د غضب مستحق وسو اسباب د غضب متعدد نو غضب هم څه شروع متعدد شروع کفر فمانزل الله باندې او حق یو پیجند د حق د پیجندن نورسته څه کو انکار یې کو نو دا د غضب بل اسبابون یو غضب مستحق شو د پاسه د بل غضب ولل کافرین او خاص د کافرو د فرض علی الکافرین خبر مقدم عذاب موهین مبتدا مؤخر ده تقدیم محقوق تاخیر تخصیص پیدا کی خاص د کافرو د فرض فکون کې عذاب دی سایه معرفت ادریس لیکلی متشبیه سے چې په خلاف د مؤمنانو باندې د کافرو د پر عذاب موهین دی د مسلمانانو د پر عذاب موهین نه دی مسلمانانو له الله سزا ور کوي د تطهیر د پاره ور کوي چې پاک شي ما تاسو مسلمان مثال له سونا دی د ګناهونو مثال له خیری دی سونا باندې چې خیره وچی نظرګره اورته نیسی دا ریحانت لپاره نه د دې لپاره چې پاک شي مسلمانانو عذاب له تطهیر لپاره دی او د کافر عذاب د اهانت لپاره دی شپاړسم قباحت ذکر کی اذا قیل لهم دا د حسد بیان دی خا دلیل الحسد د حسد دلیل ذکر کیږي اذا قیل لهم کله کې ته ویل امنو ایمان راوړی به ما په هغه کتاب انزل الله چې الله نازل کړی چې قرآن شریف ته او غیر د قرآن شریف نه دا ټولو کتابونو لور دي الله په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړی سراج المنیر لیکلی نو قالو دی نؤمنو موږ ایمان راوړو به ما په هغه کتاب انزل علینا چې موږ ته نازل شوی د شپې څه وې نه حسد معلومیږي مخبل کتاب من استاسو کتاب نه مونږ الکه الله کتابونه زمو کتاب خو نه ټول الله کتابونه دي تورات او انجیل او زبور او قرآن شریف ټول باندې زمو ایمان دی الله پیرت کوي دا جمله حالیت حال دار او یکفرون دی کفر کوي په ما په هغه کتابونو وراه کې د ما انزل علینا علاوه دي تورات نه علاوه دي په کفر کوي په یو آسمانی کتاب کفر په ټولو باندې کفر ټول آسمانی کتابونو مضمون یو دی سره نه دی وجنه
کذبت عاد المرسلین، الله جمع صيغه ذکر کوي. عادیانو د پیغمبرانو تکذیب کړو. د یو پیغمبر تکذیب د چا تکذیبي؟ د ټولو تکذیبي. د یو عالم توهین د ټولو عالمانو توهین. د یو عالمو بعضې مولیان داسې چې څوک راشي نو دی ورسې لګېږي شي، په مولا پسې لګېږي. یا ته یو کس راغلی مولیانو پسې لګېو، نو زه خانانو پسې لګی شم. ولې استاد یې ته خفه شوې؟ ما ولې خان صاحب ته خفه شوې؟ وایي ما خو ته نه یاد کړی، ما خو نور مولیان کړي، ما هم نور خانان یاد کړي. او که نو بس داسې به نه کوئ. د یو عالم توهین د چا توهین دی؟ د ټولو عالمانو. ته د مولا کور ته رالی او د مولا کور کې په مولا پسې لګئ، د مولا کور کې د عالم په کور کې په عالم پسې لګئ. نو دا څه دغه نه دی، دې باندې ته غټېږې نه. د کور یې وباسې، وځه زما په کور کې ته لګئ، په ما پسې لګئ. ته مې نه یاد کړی، زه دې ولې نه یم یاد کړی؟ د عالمانو چې عالم وي د ټولو مقصد به یو وي، صحیح؟ الله رضا به مقصد وي، او دا به مقصد وي چې خلک الله ته ورسو. د عالم خو دا مقصد وي، بل مقصد یې نه وي که. نو د نورو کتابونو توهین کول، نو دا د تورات توهین دی. د نورو کتابونو کفر کول، دا په تورات کفر دی. او بل دا وهو الحق، په داسې حال کې چې دا ماورا حق دی. سره دا ماورا حق دی، نو حق کې د دشمن راوړي منلې پکار دي. او بل د ماورا صفت داره مصدقا لما معهم، تصدیق کوونکی د هغه کتاب لکه دی سره دی. قرآن خو د تورات تصدیق کوي، نو کفر بالمصدق دا کفر بالمصدق یې صحیح. په قرآن دی کفر وکړه، دا په تورات انجیل کفر وکړو. اوس الله الزامي رد کوي. ښه دې د څه رد وایي؟ الزامي. دا چلو ومې منله، ستا په تورات ایمان دی، نو په تورات کې دا شته چې پیغمبران قتل کا؟ ولې پیغمبران وجني؟ قلوا پیغمبر علیہ السلام فلم تقتلون، تاسو ولې وجل انبیاء الله د الله پیغمبران علیہ السلام من قبل بخوا ان کنتم مؤمنین بالتورات، که تاسو مؤمنان په تورات وي. دغه صنعت استخدام دی. دو شرط دی او دو جزاګانی، یو جانب نه شرط حذف شوی او د بل جانب نه جزا حذف شوی. ان کنتم مؤمنین دا شرط حذف دی په دیوله جمله کې. ان کنتم مؤمنین فلم تقتلون انبیاء الله، که تاسو مؤمنان د الله پیغمبران ولې وجل. او د دویمه جمله کې شرط جزا حذف ده. ان کنتم مؤمنین فلم قتلتم انبیاء علیهم السلام، تاسو د الله پیغمبران ولې وجل. نو دروغجن وي. ښه الله یو بل قباحت ووري، ولسم قباحت یې د ایمان پته ته ولګي چې دې دروغ. ولقد جاءکم موسی، فتاقی ستاسو ته راتلی کړي موسی علیہ السلام بالبینات فواضح و معجزو سره. ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو خې ونیو من بعده فاستتلو د موسی علیہ السلام نه کوی تور ته وانتم ظالمون، حال دا کې تاسو ظالمان. ظلم څه ته یوازې شی فی غیری محله، عبادت الله فکارو، تاسو رزقی عبادت وکړو. ولې دا تورات کې شته؟ دا بدرت شروع تورات کې رزقی عبادت شته، نو ولې رزقی عبادت کوو؟ دروغجن یې څه په دروغ څه کوي؟ دعوی کوي چې موږ په تورات ایمان دی، دروغ وایي دروغ. الله بل یو قباحت اوري کې د ایمان پته درته ولګي. وإذا أخذنا ميثاقكم، اتلسم قباحت یاد کا هغه وخت چې مونږ واغېسته وعده محکم استاسو نه. ورفعنا فوقکم الطور، او د پاسه هم که ستاسو اوچت هم که ستاسو د پاسه تور غر، او مونږ درته یو خذو ونیسئ ما آتیناکم، هغه چې مونږ تاسو ته درکړی هغه کتاب چې تاسو ته هم درکړی، بقوت په مضبوطۍ سره، واسمعوا واورئ هغه احکام چې په دې کې دي. قالو دی وی سمعنا بلسان الحال وی، سمعنا په زبان قال سی وی، یو دا معنا کړي معرفي دي. سمعنا وی په زبان قال سره، واسینا وی په لسان حال سره. په جبه خو و امر ده، خو حال په دې دلالت کوي چې نه منو. دا دغه لیکلی ادریس کاندلوی سی لیکلی. شاه عبدالعزیز سی وی چې دا دواړه په جبه ویلو. خو دواړه دیو حوال داخلو کې دا غر را باندې نه را غورځي، نو په جبه وی سمعنا واسینا. او چې پوښو چې اوس خو را باندې الله را غورځي فریدیم نه، نو بیا ته دا اسینا کټ کو، نو دواړه په جبه ویلو رزیلان. وإذ نتقنا الجبل فوقه،
کانه ذلت وظنوا انه واقع بهم غر مې په چوت دې دا خیال وکړ دا غر په را غورځېدون کې دی خذوا ما آتیناکم واخلې هغه چې ما درکړې دې پوه شو چې اوس دا غر را باندې خامخا څه کېږي را غورځېږي نو بس بیا ترې ناسوی ناکټ او بیا الله فرمایي ثم تولیتم بیا مې اعراض وکړو ثم تولیتم بیا دوی تاسو اعراض وکړو من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم ورحمته که د الله فضل او رحمت په تاسو نه وي نو تاسو به چې کوم دی وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم قوتكم فيه لعلكم تتقون ثم تولوا من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم ورحمته حافظان پکې نشته وإذ نتقنا الجبل فوقهم یاد که هغه وخت چې مونږ غر د پاسه نو دی د پاسه غرم ولا پسر د پاسه او مونږ ورته یو خذوا ما آتیناکم چې کوم حکم مې درکړی دا ونیسئ په مضبوطیا سره وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوة واذكروا ما فيه لعلکم تتقون لعلکم تتقون ناول دی سمینا واسینا وی سمینا په جبه باندې چې پوښ چې غر را باندې را غورځېږي بیا ته ناسوی نه کټ کړه بیا دې اعراض وکړو او شربوس کولی شوی فی قلوبهم دې پرونو کې حب العجل ښه دا سره وباسئ څښی څه اوس کی څښی څه وخوري که څکي خو ته پوه شي که نه نو محبت ورته راوباسئ محبت خلص کی شربت الحب کأسا بعد کأس فما نفد الشراب ولا رویتو ما د محبت ګلاسونه بلا شی وسکل نه د محبت ګلاسونه ختمیږي او نه زه مړېږم نو محبت خلص کی ښه اوشربوا فی قلوبهم حب العجل دې په زړونو کې کولی شوی دی محبت تسخي بکفرهم نه دی د کفر فوج قلو آیا پیغمبر علیه السلام بئس ما یأمرکم ډېر ناکاره ده هغه چې ایمان امر کوي تاسو ته به په هغې ایمانکم ستاسو ایمان هغه مخصوص به ضم سره عبادة العجل جلالینو صدار ایستل تاسو وایي موږ په تورات ایمان دی نؤمن بما انزل نو تاسو ناکاره ایمان دی لکه تاسو ته دا حکم کوي چې رزقي عبادت وکړئ ایمان چاته رزقي د عبادت څه نه کوي حکم نه کوي ستاسو ایمان نشته دروغ وایي ان کنتم مؤمنین که تاسو په رښتیا سي وي مسلمانان وي مسلمانان نه وي خلاص بل قباحت اتلسم قباحت شروع که تاسو په تورات باندې ایمان وي نو تاسو به رزقي څه نه کولی عبادت نه کولی ایمان به تورات چاته رزقي د عبادت څه نه کوي حکم نه کوي نو لسم قباحت ذکر کی دعوی ردی کوي چې جنت ته بصیر مونږ ځو دعوی ردی کوي نو لسم قباحت قلو یا پیغمبر علیہ السلام ان کانت که چریوی لکم ستاسو رفار الدار الاخرتو نعیم الدار الاخرتی صفت پاس جمل لکلی مضاف پکی رو باسی قلو یا پیغمبر علیہ السلام ان کانت لکم که چریوی خاص تاسو رفار نعیم الدار الاخرتی نعمتون ندار دا آخرت خالصتاً پدا سے حال کے دا خبر دا کانت پدا سے حال کے چی خالصی عند الله د الله په من دون الناس سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت دمر ارزو کوي ان کنتم صادقین کتا سرشتنی وي اي ناران شي دمر ارزو کوي ولا يتمنوا دا تحدي دغه چیلنج ورکو او دا خاص دی په يهودو د زمانه د نبی اسلام په روح المانی لیکلي دي يهودو د نبی اسلام زمانو کې که يهودو دا د مرګ ارزو کړي الله به ټول وجړي وي دا روح المانی لیکلي او یا داسې وایي ها ولا يتمنوا الیه با تمنوه کی اشاره ده هذا فی المعنى اشاره الى نقیض التالی نقیض التالی ته اشاره ده المستلزم
لکذبهم هغه مستلزم دی لدې دروغو له جلالین لیکلي نو دا اشاره شو نتیجې ته هغه نقیض د مقدم دی جمل وغیرہ پکې منطق لګي ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصا دا مقدم شروع که اخرت نعمتونه ستاسو لپاره وي فتمنوا الموت ان کنتم صادقین دا تعالی شروع که دا نعمتونه ستاسو لپاره وي تاسو به د مرګ ارزو کړې وي ولن یتمنوه دا نقیض د تعالی ته اشاره شوه ولن یتمنوه هرگز دی ارزو د مرګ به اون کی ابدن همیشه فتمنوا الموت شک درست نه دی دا لازم ثابت نه دی نو مقدم هم ثابت نه دی مقدم یې سو چې نعمتونه ردی د فار دي نعمتونه دی د فار نه دي که جنت نعمتونه خو تاسو به د مرګ څه کړي ارزو به کړي وي د مرګ ارزو نشي کوله پته ولګی چې جنت نعمتونه ستاسو لپاره نه دي دا اشاره شو نقیض د تعالی چې مستلزم دی کذب د دی لره اشاره شو نقیض د مقدم ته چې نقیض د مقدم دار چې نعمت اخرت د دی لپاره خالص نه دی دی دروغ وي ولا یتمنه دی به هرگز ارزو د مرګونه کی ابدن همیشه به ما کې د ما موصولیت تفسیر قرطبی لیکلی یا ما مصدریه ده بالذی قدمت ایدیهم په سبب د هغه چې ردی لاسونو مخکې لګي لاسونو مخکې څه لګي کو په لو شرک لګي والله علیم الله پوهه بالظالمین په ظالمانو باندې د مرګ ارزو دا جایز نه ده حدیث کې راځي د مرګ ارزو باندې که سړی مسلمان یو نیک عمل هم په ژوند کې خیر دی ډېرې نیکۍ نه به وکړي که نه ژوند کې خیر دی نیکۍ نه به ډېرې وکړي او که سړی بد عملی نو شاید چې توبه وباسي نبی علیه السلام یې د مرګ ارزو مه کوئ که سړی نیک عملی نو نیکۍ نه به ډېرې وکړي په ژوند کې خیر که بد عملی هم ژوند کې خیر شاید چې الله راضي کړي توبه وباسي ښه نو دې هغې د چیلنج ولې ورکړی شو یهودو ته دې دعوه کوله چې موږ د الله دوستان یو د الله دوستان الله ته تلل غواړي د مرګ نه څه کېږي هېرېږي که موږ ته وایي چې تاسو د مرګ ارزو وکئ تاسو خو هم وایي چې موږ به جنت ته ځو موږ دعوه د اختصاص نه ده کړې ایمان بین الخوف والرجا دی موږ د الله نه هېرېږو امید د جنت کوو چې الله به هم جنت ته ویي خو دا دعوې نه کوو چې خامخا به موږ جنت ته ځو بل څوک ورته نه پرېږدو دا دعوې موږ نه دي کړي د مرګ ارزو په یو صورت کې نبی علیہ السلام حدیث کې اجازه میلاو شوې کې سړی په دین هېرېږي د دنیا له تکلیفونو د وجې یو سوال نبی علیہ السلام اجازه ورکړې ده که زما په ژوند کې حق خیر وي اللهم احیني ما دامت الحیات خیرا لی وامیتنی اذا کانت الممات خیرا لی الله کا ژوند کې مې خیر وي نو ژوند راکړه که مرګ کې مې خیر وي نو مرګ راکړه د دنیا په تکلیفونو باندې تنګ شي نو داسې سوال کولی شي چې الله څه کې مې خیر وي په دې باندې ویرېږي چې زه ژوند یم کېدای شي د تکلیفونو برداشت به ونه کړی شم عقیده مې خرابه نه شي نو دا اجازه شریعت ورکړې چې الله په څه کې مې خیر خاص راته وکړي نو د مرګ ارزو د دنیا له تکلیف د وجې جایز نه ده د دنیا له تکلیف دا جایز نه ده په فتنو کې مبتلا شي دغسې ارزو کولی شي یو بعضې کسانی په هغې باندې د الله لقا غالب وي د الله دیدار شوقي ادریس کاندلوي صاحب ورته لیکلي چې په مرتبه د مجذوب کې د هغه دا فکر او سوچ هم نه کې زه ژوندی یم نو نیکۍ نه به وکړم ژوند کې مې بلا خیر دی دې هم د سوچ نه وتي او بس په دې فکر سوچ کې چې جنت ته کله وځم او د الله دیدار به راته کله میلاویږي نو هغه ترې نه مستثنا دی هغه د مرګ ارزو کې هغه مستثنا دی مجذوب دی نو نور د مرګ ارزو څه نه ده جایزه نه ده تفسیر مظهری دلته تفصیلي بحث بیا کړی شاه عبدالحدیث صاحب کړی ادریس کاندلوي صاحب هم کړی دا یو بله آیت ته لاړ شئ داسې آیت دی که تاسو
څنګه آیات ته اخیری سپارو کې فتمنوا ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. هلته لدی دعوه داره چې موږ د الله دوستان یو. دلته دعوه داره چې جنت صرف یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. که تاسو د الله دوستان وئ نو د مرګ ارزو وکئ. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم ولا یتمنونه. هلته لا ذکر شوی ښه، دلته لن ذکر شوی او هلته لا ذکر شوی. دې کې څه نکته ده؟ نکته پکې دا ده چې دلته دعوه غټه وه جنت نعمتونه صرف موږ دپاره دي، بل څوک ورته نشي تللی. نو الله پې تاکید تننه پې ذکر کړه چې لن یتمنو، هرګز د مرګ ارزو نشي کولی. هلته دعوه لږه وړه وه ښه. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس. موږ د الله دوستان یو. الله وایي چې زما دوستان یې وایي نو ارزو د مرګ وکوي. نو هلته دعوه لږه وړه وه، صرف د دوستۍ دعوه کړې وه. الله پې لا ذکر کړ، لا حرف نفي کې دونه زور نشته. لن کې تاکید دی، فلا کې تاکید نشته دی. هلته الله وایي لا یتمنونه، د مرګ ارزو به ونه کړي. فرق باندې پوه شئ. دلته پې لن داخل کړه دعوه غټه وه، هلته لا داخل کړه دعوه څه وه وړه وه. دا غالبا سورہ جمعه کې آیت دی. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. سورہ جمعه ده که نه؟ ښه، هلته دعوه وړه وه، وړوکی حرف راغی. دلته دعوه غټه ده نو د تاکید حرف راغی. الله وایي د مرګ ارزو خلاصه کې ولا تکیدنهم، خامخا به ته دا یهودین بې مومي احرس الناس ډېر حرسناک د خلکو نه علی حیات په ژوند د دنیا باندې ډېر حرسناک به ومي. حرس ته وایي شدت الرغبة فی الشیء، خاصه په تفاصیل لیکلي شدت الرغبة فی الشیء. ډېر حرسناک د ټولو خلکو یې به ومي علی حیات د دنیا په ژوند. ومن الذین اشرکوا، دې باندې وقف مه کوئ حیاتین باندې، دا موانقه ده. په یو وقف وکړئ یو شان معنا ده، په دې بل وقف وکړئ بل شان معنا ده. علی حیاتین باندې وقف مه کوئ، به داسې معنا ډېر حیرسناک د خلکو وی به ومئ د خلکو نه. ومن الذین اشرکوا، د مشرکانو نه، د دواړو نه ډېر حیرسناک دي. ښه، د عامو خلکو نه ډېر حیرسناک دي او خاص کر د مشرکانو نه زیات حیرسناک دي. نو داسې ترجمه شول. دا من الذین اشرکوا په ناس پاتو شي. اوس په دې حیات باندې وقف وکړي. ولازیدن محرس الناس علی حیاه، دا ځان له جمله شو. ومن الذین اشرکوا یود احدهم، دا ځان له جمله شوه. بیا ترجمه بدل شو. هغه من الذین اشرکوا بیا له چا سره لګي ده؟ ما بعد سره لګي. مخکې په هغه ناس باندې عطف، ټولو خلکو نه زیات حیرسناک دی او د مشرکانو نه سري زیات حیرسناک دي. اوس د ټولو خلکو نه حیرسناک. ومن الذین اشرکوا یود احدهم، بعضې د هغه کسان نه چې مشرکان ایو په دې کې خوښوي. خو دا اوله ترجمه وکړئ نو خامخا به یې ومې ډېر حیرسناک د ټولو خلکو او د مشرکانو نه. یود احدهم خوښوي یو په دې یهودو کې. لو مصدریه دی ښه، لا یعمرو چې عمر یې شي الف سنتین زر کاله. دا مرګ ارزو څه کې دا زر کاله کې نه د کثرت نه راښه. زر کاله خوښوي 2000 نه، ډېر زیات خوښوي چې ډېر زیات عمر هم شي. وما هو نه دی دا احد، ضمیر چا ته راجع دی؟ احد ته راجع دی. تفسیر قرطبي لیکلي نه دی دا احد بمزحزحه چې خلاص کې دی احد لره، مزحزحه چې خلاص کې دی احد لره. د مزحزحه فاعل دا دی ښه، ایو عمر دا عمرو. مزحزحه کې ضمیر دی هغه مبدل منه، دا یو عمر دا بدل دی، دا بدل. وما هو نه دی دا احد بمزحزحه کې دل اخلاص کې من العذاب د عذاب. ایو عمر دا زر کاله عمرو، ایو عمر. والله بصیر بما یعملون، الله بنا دی په هغه باندې کې دوی کوي. خدا بل قباحت ذکر
اوس شلم قباحت ذکر کیږي. شلم قباحت په سابق بیان مذمت الیهود علما و عملا. مخکې کې د یهودو مذمت اعتقادي او عملی ذکر شو. وفيه بیان مذمتهم قولا، دغه مذمت قولی ذکر کیږي، اقوال ډیر ناکاري. خلاصه د رکو بیان مشغله الیهود فی حالت الانحطاط، مشغله د یهودو ذکر کی په حالت کتوالی کې 102 نمبر آیت د خلاصې ماخذ 102 په حالت د انحطاط کې د مشغله ذکر کیږي. دوی نبی علیہ السلام توی چیرې دا تا باندې مونږ ایمان راوړی خو که دا تورات دا قرآن آیاتونه بل چا راوړی دا وحی دا جبرئیل علیہ السلام به تا راوړي. که څه عذابونه راغلي په مونږ جبرئیل اسلام پکې واسطه را د سره زمونږ دشمنی ده، نو دې وجې نه مونږ ایمان نه راوړو. الله دا آیتونه راولي. قل وایه پیغمبر علیہ السلام من کان عدوا لجبریل، سوچ دشمنی د جبرئیل علیہ السلام دا شرط دی جزای حذف ده. فلیموت غیظا دا جزا را جلالین تریسلی د غصې نه دې مړ شي. ځکه فإنه بشک جبرئیل علیہ السلام نزله قرآن نازل کړي علی قلبک استا پړو باذن الله د الله په حکم سره. دا په خپل اختیار نه دراوړي، د غصې نه ځان مړ کا ځان زندۍ کا. نبی اسلام کو په خپل خوخه قرآن راوړی تا به اعتراض کولی، دا خو د الله په حکم سره غړي. بل د قرآن صفاتونو ته وګوره. قرآن صفاتونه دا دي چې ایمان پرې راوړل پکاري. نمبر 1 صفت مصدقاً تصدیق کوون کې دی لما هغه کتاب لره بین دی کې د قرآن نه مخکې دي. مخکې به تورات هم دی کنه. تاسو پیغمبر علیہ السلام باندې چې کوم کتاب نازل شوی د هغې تصدیق کوي، نو که ستا دشمن ستا تصدیق وکړي د هغه شکریا ادا کول پکار دی، کو دشمني ورسره پکار دی. قرآن شریف هغه تصدیق د چا کوي؟ د مخکینو کتابونو کوي. نو دا په سر سترګو ومانه چې دا ډېر لوی کتاب دی، زمونږ د کتاب څه کوي؟ تصدیق کوي. دا یو صفت شو. دویم صفت یې دا دی هدن لاره ښیي، تا نه لار ورکه شوې او دشمن درته لاره وښودله، د هغه شکریه پکار ده چې الله دې څه ډېر ښه وکړي، ته زما دشمن او زما نه لار ورکه شوې او تا راته وښوله. او دریم صفت وبشرا زیری دی، تا له دشمن زیری در تا له واده او کوژدن کړي، نو د هغه شکریه ادا کړه، تا ماله زیری راکړه، د هغه به ته نه مرۍ نه نیسي. نو قرآن صفتونو ته وګورئ څومره ښکلي صفتونه دي. مصدق دی، هدایت دی، بشرا دی. وګوره للمؤمنین مسلمانانو دپاره دی هدایت او بشرا دی، ځکه مسلمانان ته نه پخلي. دا خو یو شر جزا شو. من کان عدوا لله و ملائکته و رسوله و جبریل، هغه څوک چې دشمن د الله یي، د الله د فرشتو وي، د الله د رسولان یي، د جبریل علیہ السلام یي، د میکائیل علیہ السلام، نو دی کافر دی. فإن الله عدو لهم ویل پکارو، الله ردی دشمن دی. ضمیر پکارو دا من اسم ظاهر ذکر شو کنه، دوباره ته ضمیر پکارو. الله له ضمیر په ځای به اسم ظاهر راوړو چې د الله دشمنی کفر دی، الله د فرشتو دشمنی کفر دی، د الله د رسولان علیهم السلام، جبرئیل اسلام او د میکائیل اسلام دشمنی کفر دی. نو دی وجنه الله د ضمیر په ځای اسم ظاهر راوړو. فإن الله عدو لهم په ځای عدو للکافرین راغی، الله کافر دی او الله د کافرو دشمن دی. خدای دا وایي قرآن جبرئیل علیہ السلام راوړی دی، مونږ یې نه منو. اور آپ کی نبوت فقط قرآن پر موقوف نہیں، جس کے متعلق یہ بانا کر دیا کہ قرآن تو جبرئیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں جو ہمارے دشمن ہے، بلکہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تا ته مونږ بالا معجزات خو نورم نازل کړي، واځه قرآن شریف خو نه دی کنه، هغه نور بیناتو معنی کنه. زه قرآن الیاذ بالله تاسو وایي د الله دشمن راوړی نه منم، دا نور معجزات خو معنی کنه. ولقد یو اشتم قباحت ولقد انزلنا فتاق سمو نازل کړي الیک تا تا آیات بینات واضح آیاتنا واضح معجزات. قرآن شریف نه علاوه نور معجزات مونږ ته نازل کړي. اما یکفر بها
او په دې معجزاتو کفر نه کوي الا الفاسقون مگر فاسقان کوي، فاسقان کوي. او کلما و حرف عاطفه معطوف علیه حذف اکفروا وکلما تفسیر کبیر کشاف سراج المنیر وسکفروا رستل دا د و حرف عاطفه معطوف علیه حذف شو چې کفروا دي اکفرا کفروا وکلما احد دې کفر کړي دا ور باندې عاطف دی وکلما احد هر کله کې دی وعده وکي عهدن وعده نبذه دا وعده وګرځي فریق یودل منهم ندینا بل اکثرهم بلکې اکثر فدی لا یؤمنون ایمان نه وروړي، اکثر فدی کې ایمان نه وروړي. ولما جاءهم هر کله کې دی تراش رسول جناب رسول الله سلام من عند الله د الله له طرفنا او مصدقون تصدیق کوون کیو لما ده هغه کتابونو ما هم چې دي سره نبذ اغرز ولا فریق یوړل من الذين ده هغه کسان اوتل کتابه چې کتاب ورکړل شوی سی وګورځاو دای مفعول له کتاب الله د الله کتاب وګورځاو ورا ظهورهم مستر شاگان کانهم لا يعلمون گویا کې دوی نه پوهیږي دا څه کار یو کو گویا کې نه پوهیږي. نو غرزول دا معنا چې عمل یې پیونه اوس مسلمانانو قرآن غرزولې دی نو قرآن خو مسلمان نه غرزي کولې ښه پسرې د بره کې غرزول دا معنا چې عمل پې نه کوي. ملک د مسلمانانو دی، صدر مسلمان دی، وزیر اعظم مسلمان ځان ته وایي، ججان مسلمانان دي، مدعی مسلمان دی، مدعی سره مسلمان دی، گواهان مسلمانان دي، فوج مسلمان دی، پولیس مسلمان دی، فیصله بچا کی مسلمان په قانون کې نه کیږي. قرآن شاته غرزول په هر محله کې سکولي ښه څومره ډېر واړه پکې سړی کې ورک شي او چې مدرسې ته راشي نو سواد استاد او وزیر استاد سو طالبان به پکې نو قرآن شاته غرزول شو غرزول نشو. انګریزي لازمي ده ښه کم پبل سکول کې چې انګریزي خویلې چا کې واړه داخلي، اردو لازمی ده، ریاضی لازمی ده، قرآن لازمی ده، قرآن لازمی نه ده. نورو مضامینو کې دومره محنت کوي قرآن کې محنت لازمی نه ده. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن شاته غورځېدل د اخبار ټیم یې د ټي وي د خبرنامې سي ټیم یې د ورزش ټیم یې منډې پکې وایي او د قرآن د تلاوت ټیم نه یې وزیر به یقول والله سورۃ ولسنه کې نه ورځي. دا قرآن شاته غورځول نشو، د الله کتاب یې شاته غورځولې. د سکول خپله وردي ښه ځینو خپلې جامې واغوندي، د کالج خپلې جامې، د هر څه خپلې وردي چې جومات ته راځي جامې نه یي. تمکو کې به ګوړ کړی او را به چې جومات کې بودي سر تور سر نو مانځه چې کم دی خپلې جامې نه یي. خذوا زینتکم عند کل مسجد. قرآن دا وایي چې ډولي جامې واغوندئ په نیز د هر مانځه. زینت حال مراد ته محل دی، زینت حال او جامې محل. ډولي جامې واغوندئ عند کل مسجد، ذکر د محل مراد ته حال ته بلا کس تیارت په نیز د هر مانځه چې مونځ کوي ډولي جامې واغوند. تحفة العلمی والوی زموږ دیوبند کې یو شیخ سیو چې مانځه ته به ودرېده نو کمیس جوغه به هم واغوستله، پټکی به هم واغوست، بسر کو څادر به هم واغوسته، خولې به پې بهېدلې او مونځ به یې وکړو. چې کمرې ته به راغی لرې به چا دې تپوس وکړو الله راته وایي چې خذوا زینتکم عند کل مسجد چې مونځ کې نو ځان ډولي کا ښایسته جامې واغونده، ښایسته جامې. نو چې یو عام کس ته میلاویږي ښایسته جامې غوندي د کار نه راشي که میلمه راغلی ولې زه جامې بدل کړم که نه دې خیرنو جامو کې د میلمه څه زه څنګه میلاو شم او که د الله سره میلاویږي تمکو ګوړه کړی پاکو سره میلاویږي. او قرآن ورته وایي ډولي جامې واغونده که الله سره میلاویږي په ډولي جامو کې سره میلاو. نو بس قرآن خلکو غورځولی دی نو یهودو کتاب شاته وغورځاو کانهم لا یعلمون. داسې کار یې وکړو لکه چې ناپوهه کوي. ورته به وکړي دوه ترکیبه دي. یو ترکیب پکې تفسیر کړی ده چې عاطفون علی نبذه، دا په نبذه باندې عاطف دی.
جلالین لیکلی په نبذ عطف دی. خو استشکله ساوي لیکلی کې دا عطف مشکل دی ځکه بأن المعطوف علی الجواب جواب، معطوف په جواب دا جوابي، معطوف په حکم نه چا کی ده معطوف علیه کی. او قاعده یاد کړئ دا معطوف براخلی د معطوف علیه په ځای بېږدئ. کوم ځای بېږدئ؟ دعوت تبعو برالی د نبذ په ځای بیا کېدی. څه په ځای بیا کېدی؟ ولما جاءهم رسول من عند الله، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نبذ فریق، یو ډلې د الله کتاب شاته غورځو. او چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو وتبعوا ما تتلو الشیاطین، دا اوس نه لګي. ښه شیطانانو تابعداري د سلیمان علیه السلام په دور کې کړې وه. جادوی په هغه وخت کې اخیستی د نبی علیه السلام دور نه یادوي الله. نو دی وتبع د نبذ باندې عطف ښکلی نه دی لکه معطوف په حکم د معطوف علیه کې نبذ جواب دا وتبعو هم شي جواب شي او د شرط څه نه لګي. نو اوس تشکیل دا عطف مشکل لکه معطوف په جواب جوابي وتبعو لا يصلح ان يكون جوابا، صلاحیت پکې نشته چې د لما جاءهم جواب شي لعدم ترتب علی الشرط، لکه په شرط مرتب کیږي نه لأنه سابق علی بعثة الرسول. دا د جادو تابعداري د نبی اسلام په بعثت مخکې ده چې په نبذ عطف کوي. نبذ خو د لما جاء جزا وه چې نبی اسلام راغی نو جادو واخیست نبذ کتاب یې وغورځاوه، تورات یې شاته وغورځاوه. تورات کې د نبی اسلام رسالت او دی ونه منلو. نبذ د لما جاءهم رسول نه مراد جناب رسول الله سلام دی، دا غي جواب دا به هم جزا او جواب شي. دا د نبی اسلام دراتلو څه نه لګي. دا له سحر تابعداري مخکې کړې وه نو سلیمان علیه السلام په دور کې کړې وه، د نبی اسلام نه مخکې. نو دا په هغې عطف نه دی، نو بچا عطف دی. نو فالاحسن عطفه علی جملة لما جاءهم، په دې جمله دواړو شرط او جزا دواړو باندې عطف کوي. ښه یوازې په جزا نه، په دې شرط او جزا په دې لما جاءهم په دې جمله باندې عطف کوي. دا ډېر ځینو رزیلان دي چې د الله کتاب شاته وغورځاو او جادوی واخیستو. وتبعوا تابعداري وکړه ما تتلو الشیاطین، دا تتلو مضارع په معنا د ماضي سره ده. ما تلته الشیاطین هغه جادو چې شیطانانو لوستلی و. دا دوه معناګانې تتلو یا له تلاوت نه مشتق کوي بمعنی الماضي. سراج المنیر لیکلی مضارع راغلی د حکایت د حال ماضیه دپاره. سراج المنیر تفسیر لیکي دا چې کوم د ماضي دا تلته الشیاطین، تلت دوه معناګانې دي. کله تلاوت نه مشتق شي معنا یې لوستل دي، او چې د تلوي نه مشتق شي معنا یې تابعداري ده. څه نه تابعداري کړي ما د هغه جادو تلته الشیاطین چې شیطانانو لوستلی و. یو معنا شوله تلته الشیاطین چې شیطانانو یې تابعداري کړې وه. دویمه معنا تلا یتلو چې مصدر تلاوت راشي نو معنا یې لوستل، او چې مصدر یې تلو راشي معنا یې تابعداري ده. هغه جادوی پسې تلي هغه شیطانانو لوستلو یا شیطانانو یې تابعداري کوله. شیاطینو د لاندې بیزاوي لیکلي من الجن والانس، شیطانان دوه قسمه وو، د پیریانو انسانانو او د شیطانانو. سو د پیریانو شیطانانو او د انسانانو شیطانانو. هغې لوستلي هغه دویم لوستل علی عهد ملک سلیمان، مضاف سره وباسي علی عهد ملک سلیمان، په زمانې د حکومت سلیمان علیه السلام کې. یا خو مضاف را وباسي یا وی بیزاوي مظهري ساوي لیکلي چې علی په معنا د فیسه کوي. په زمانې ملک سلیمان، په زمانې د حکومت د سلیمان علیه السلام کې. علی په معنا د فیسه شیطانانو لوستلو په زمانې د حکومت د سلیمان علیه السلام کې. د یهودو ووی سلیمان علیه السلام کفر کړي. الله فرمایي وما کفر سلیمان، وای دا جادو دی سلیمان علیه السلام کړي. داسې واقعه وشوله سلیمان علیه السلام دا جادوګر جادو را ټول کو او لاندې دفن کړه تخت لاندې چې څوک جادو نه کوي. هغه خو په ټول حکومت په پیریانو باندې حکومت په انسانانو باندې حکومت نو یو ځای به اوسېدل نو یو بل ته به جادو یاداو، یو بل ته به جادو یاد.
نو هغه جادو یې ترې ښخ کړ. نو چې سلیمان علیه السلام وفات شو نو شیطان ورته دا جادو وښودی راویستله. وی ګوره که نه سلیمان علیه السلام چې دا حکومت کاو دا جادوګر و. الله فرمایي وما کفر سلیمان، معنا یې دا وما سحر سلیمان، سلیمان علیه السلام سحر نه دی کړی. ما کفاره په معنا چا سره ده؟ ما سحاره مظهري وغیره دا معنا کړي. جادو کول کفر دی. دا جادوګر شیطانان تابع کی، داسې کارونه وکړي شیطانان تابع کی. نو بعضې جادوګر د کفر کارونه وکړي نو بیا خو کفر حقیقي شولو. بعضې جادوګر د کفر کارونه نه یې کړي خو ګناه وکړي شیطان تابع کی، نو دا جادو بیا کفر عملی شو. څه شولو؟ که دا عین د کفر کار یې کړی جادو کفر اعتقادي شروع، که د کفر کار یې نه یې کړی کفر عملی شروع. وما کفر سلیمان ذکر د کفر دی، مراد تی جادو دی. سلیمان علیہ السلام جادو نه دی کړی. ولکن الشیاطین، لیکن شیطانانو کفرو جادو کړی. ولکن الشیاطین، شیطانانو ادریس کاندلوی صاحب وایي شیطانانو د انسانانو هغې جادو کړی. دا کفر یې کړی. کفر معنا جادو یې کړی. د کفرو ضمیر ذوالحال دی او یعلمونه تینا حال دی. په داسې حال کې یعلمونه کې د شیطانانو خوده الناس خلقو السحر جادو. د ما انزله کې دوه ترجمه وکړي. دا یا عطف دی په ما تتلو الشیاطین باندې، هغه واتبعو سے به ولګوي. دا ما انزله به بوځئ د ما تتلو ځای ته. واتبعو ما تتلو الشیاطین، واتبعو ما انزله علی الملکین. تابعداري د هغه جادوی کړي چې په دو پرشتو نازل شوی و. اب هغې باندې عطف کوي. او یا یې په دې نږدې ناس باندې عطف کوي. دې شیطانانو یعلمون الناس سحر، او دې شیطانانو یعلمون الناس ما انزل، په دې سحر عطف کوي. یعلمون الناس ما انزل علی الملکین. د خود خلکو ته هغه جادو چې په دو پرشتو نازل شو په بابل ښار کې. یو پرشتو نوم هاروت او د بل نوم ماروت. دوه ترجمه باندې پوه شولې. ما انزله په هغه ما تتلو الشیاطین باندې عطف کوي. واتبعو سه به ولګي، یا په دې سحر عطف کوي. یعلمون سه به ولګي، مصري وغیر لیکلي. یعلمون الناس سحر، یعلمون الناس ما انزل علی الملکین. دې ښکلی وضاحت درته ذکر کوم، بیان القرآن ذکر کړی. دغه وخت کې د ادریس علیه السلام دور غالبا جادو چرچا او جادو ډیر مخکې و. نو الله دوه فرشتې راولېږلې چې د خلکو ته دا وښیي چې دا جادو دی او دا معجزه ده، چې خلکو باندې اشتباه رانشي. دا جادو دی او دا معجزه ده. او خلکو ته به دا وي چې ګوره دا جادو کفر دی، دا به نه کوئ. او دا د دې لپاره مونږ ښایو چې تاسو له جادو صورتونه وپېژنئ او په تاسو اشتباه رانشي. خلکو په جادو عمل کو. دې کې د پرشتو غلطي خو نه و، الله دې لپاره رالیږلی چې خلکو باندې اشتباه رانشي. یو سړی د سود صورتونه ښیي، عالمي په منبر ناست دی. هلکه دا بیا ده او دا سود دی، دا بیا کوه ګوره دا سود څه کوه مه کوه، دا ګناه ده. او خلک دا سود کوي او څه نه کوي، بیا نه کوي. دا د خلکو ګناه ده که د عالم ګناه ده؟ د خلکو ګناه ده. بس خلکو جادو کوو. اب ورته مخکې وی چې ګوره جادو کفر دی، کفر مه کوه. لا تکفر معنی لا تسحر، لا تکفر معنی لا تسحر دی، جادو مه کوه. دی به کوو. الله دا کار د پرشتو نه واخیسته، د پیغمبرانو علیهم السلام نه ولې وانخیسته؟ د هغې وجه دا ده چې دې جادو باندې دې عمل وکړو، ګمراه شو. پیغمبران علیهم السلام الله د هدایت محض لپاره رالیږلي، د هدایت محض لپاره. نو هغې نه دا کار وانخیسته چې ذریعه د ګناه نه شي. فرشتې الله تکویني امور ورته حواله کوي، نو هر کار حواله کوي، دا وکړه دا وکړه. او پیغمبران علیه السلام الله د هدایت لپاره رالیږلي، نو دا کار ورته پیغمبران علیهم السلام ونه ښود. چېرې دا جادو دی او دا کار الله د پیغمبرانو علیه السلام نه وانخیسته، فرشتو نه یې واخیسته. دا یې مطلب شو. هاروت او ماروت
دې دغه هم لیکلي، بیضاوي هم لیکلي، کبیر هم لیکلي، سراج المنیر هم لیکلي، تفسیر حقانی هم لیکلي. دا مطلب ذکر کوي. دا په بابل کې 2 سړیو نیکان سړیو نو هغې به ورته دا خوده کې دا جادو دی دا جادو دی، دا پرشتې نه وي. قرآن خو ته پرشتې ویل، ما انزل علی الملکین ببابل، ملکین خو پرشتو ته وایي. ډېر نیکانو د نیکۍ د وجې ته پرشتې ویلې شولې، پلانې خو سمه پرشته ده. دا یو دویم جواب ذکر کړی. تفسیر حقانی لیکلي، کبیر لیکلي، بیضاوي لیکلي، سراج المنیر لیکلي. دا پرشتې نه وي، 2 انسانانو او ډېر نیکانو نو ډېرې زیاتې نیکۍ د وجې ته خلکو څه ویل؟ پرشتې ویلې. هغې به خلکو ته دا صورتونه ښول. دې کې یو منګړت واقعه تفسیرونو ذکر کړی، او واقعه داسې ده چې غالباً د ادریس علیه السلام په دور کې اعمال بر اسمانونو ته لاړو. نو پرشتو دا وی چې دا څنګه انسانان چې دومره ګناهونه کوي. الله وی که تاسو له مې شهوت درکړو، تاسو دنیا ته لاړئ، تاسو به هم ګناهونه وکوئ. پرشتو یې موږ نه کوو، 2 کسان به کې منتخب کوي. نو 2 پرشتې منتخب کړي، یو هاروت او یو ماروت. ځمکې ته رال نو یو زنانه ورته راتله، کیسې و. هغه زنانه سره محبت پیدا شو، شهوت پکې غورځېدلی و. هغې ته ویې کیس به الله حل کوو مسله چې ته خاون قتل کې، خاون چې کوم دی قتل کې. نو هغې ویې د خاون قتل خو لویه ګناه ده، غلطه مطالبه یې وکړه. شراب وڅکې، شراب یې وڅکل، شرابو په وجه چې کوم دی هغې خاون قتل هم پکې راغی، بدکاري هم پکې راغله. او بیا الله اسمان ته وخېجوله، ظهره ستوری دی دغه کو جوړ کو. او دې پرشتو ته الله ویل دنیا سزا هم خوښه ده که د آخرت؟ دې د دنیا سزا خوښه کړه، نو په یو کوي کې اویزان دي شولې. دا منګړت واقع ده. عام مفسرینو ته منګړت وایي. تفسیر کبیر په سخت رد کړی. دا د نقلن هم غلطه ده او عقلن هم غلطه ده. پرشتې خو لا یعصون الله ما امره، د الله د حکم نافرمانی نه کوي. نو پرشتو څنګه ګناه وکړله؟ بل پرشتې دویم اعتراض یې پې کړی، کیف یعلمانی ما انهما فی السجن، کوی کې زوړندې جیل کې دي، هغه دوی خلکو له تعلیم څنګه ورکوي؟ بل اعتراض پې امام رایي صاحب دا لیکلی، بد عمله ښځه هغه اسمان ته څنګه وختله؟ دا د عقل خلاف. مسخ د اهانت لپاره یې سوری ته جوړ شو، دا خو اهانت نه دی، دا خو محترمیت دی، تعظیم دی. د بد عملې ښځې نه ستوری څنګه جوړ شو؟ زهره ستوری ته جوړ. بل دا زهره ستوری د پخوا نه دی. مفسرینو فیرت کړی، کم محدثین دی هغې په روایتان رد کړی، او چې متکلمین دی هغې پې عقلن رد کړی، عقلن او نقلن غلطن. بعضې مفسرین شاه عبدالعزیز صاحب، ادریس کاندلوي صاحب دا وایي چې دا په ډېرو سندونو سره نقل ده، موږ به پکې تاویل کوو. هغې پکې تاویل کړی دی. فرشتې چې کوم دی معصومې دي، خو چې فرشتې وي او که د انسان صفات ورکړی شو، بیا د حکم د چا کې دي؟ د انسان کې دي. په جیل کې دا خلک تعلیم نه ورکوي. یوسف علیه السلام تعلیم نه کو. عقوبت مسخه د عقوبت لپاره، د اهانت لپاره دا ښځه اسمان ته څنګه وختله؟ نو دې غلط کار وکړو. خو مقصد یې د الله اسم اعظم دای ته یاداو، اسم اعظم یې ته یاداو، د پرشتو نه اسم اعظم و. مقصد یې ښه نو وایي ځکه اسمان ته وختله. دا تاویلات دي نو ای پکې کړي. اسم اعظم یې یاداو نو ځکه چې کوم دی مقصد یې ښه نو اسمان ته وختله. او دا زهره ستوری د پخوا نه دی. نو شاید چې د زنانه روح د هغې سره میلاو شوی، دا تاویلات یې پکې کړي دي. او مسخه د اهانت لپاره یې ستوری د انسان نه محترم نه دی. دا تاویلات یې پکې کړي. خو دې تاویلاتو ضرورت نشته دی. دا واقعه منګړت ته عام محدثینو ته څه وایي؟ منګړت وایي. داسې واقعه د فرشتو له شان سره مناسب نه ده. چې پولیس خپله وضاحت کړي. د آیت دغه مطلب دی، او دې واقعه ته پکې رسره څه نشته، ضرورت
څه دی نه چې دې ته اسم اعظم یاد او هغې ته غلطه مطالبه وکړو دې واقع منګړت واقع ته کې ضرورت نشته. دغه علاقه کې او دغه وخت کې د سحر چرچه وه نو کې سحر چرچه وه الله فرشتې راولېږلې چې خلکو ته سحر وښیي کې دا سحر دی دا سحر دی کې خلک د سحر نه ځان بچ کړي. خلکو په خپله خوښه سحر کوو دا د خلکو ګناه. او یو دویم جواب مې ته ذکر کړ چې دا دوه انسانانو خو نیکانو ډېرې نیکۍ د وجې ته خلکو څه ویلي فرشتې ورته ویلي. نو اوس راشه یاد ته قرآن تورات یې شاته غورځولې او له شیطانانو د جادو تابعداري کړې ده. وما کفر سلیمان علیه السلام سحر نه و کړی لیکن شیطانانو سحر کړی کفرو کافر شو. واتبعوا ما انزل علی الملکین یا یعلمون الناس السحر یعلمون ما انزل علی الملکین ببابل. بابل د یو ښار نوم دی په ځمکه د کوفه کې په عراق کې. دا غیر منصرف دی د عالمیت د تانیث د وجې د عجمې د وجې او تانیث دی پکې عجمه پکې شرط العالمیه. وما یعلمان من احد د دو فرشتو به یو کس ته تعلیم نه ورکو حتی یقولا حتی کې د دو فرشتو به ورته وي انما نحن فتنه بشکه موږ امتحان یو الله د امتحان دپاره رالیږلي. فلا تکفر معنا فلا تسخر جادو مه کوه. فیتعلمون د خلکو به زده کول منهما د دو فرشتو نه ما هغه جادو یفرقون به چې دې به جدایي راوستله په هغه جادو سره بین المرء ما بین د سړي کې و زوجه او د هغه د ښځې کې. وما هم نو دا جادوګر یا ضمیر جادوګرو ته راځي یا شیاطینو ته مظهري لیکلي نو دا جادوګر یا نو دا شیاطین بضارین ضرر رسونکي به په دې جادو من احدین یو کس ته الا باذن الله مگر د الله په حکم سره. جادو د الله د حکم او د اذن نه بغیر بچا سر نشي کولی. ويتعلمون او دی بس ذکول ما هغه جادو یضرهم کې دې ته به ضرر رسو ولا ينفعهم نفع به وته نه رسوله. ولقد علموا یقینا دا جادوګر عالمانو لمن اشتراه خامخا چا چې جادو واخیست ما له نشته در لپاره فی الاخرة په آخرت کې من خلاق څه حساب نه ثواب حصې نشته. ولا بئس خامخا ډېر بد ما هغه جادو شرو کې دي خرڅ کړي به په هغه جادو سه انفسهم باندې حظوظ انفسهم حصې د خپلو نفسونو خرڅ کړي. مخصوص بزم جلالین رسل ان تعلموه دا مخصوص بزم ډېر ناکاره ده هغه چې دی باغې سره د خپل ځان حصې خرڅ کړي هغه چیز سره ان تعلموه تعلم د جادو دی. دی جادو زده کړی دا جادو ډېر ناکاره لو کانوا یعلمون ما شروا به انفسهم کو دی پوهېدلې په جادو به ځان نه خرڅ کړی دا الله د نفع دپاره راځي. ما ته وضاحت کړم لو راځي د انتفاره شی ثاني دپاره د وجې د انتفاره ناول کې ولا علم ثابت کړه ولقد علموا یقینا دی عالمان او په اخر کې ته علم نفع کو لو کانوا یعلمون کو دی پوهېدلې داسې به نه وکړي خو نه پوهېدلو دا خو تعارض غوندري. علم یې و خو په علم عمل نه کوو کله چا په علم باندې عمل نه دا علم په شان د الله علم دی. اول متول مختصر کې راځي خانو ځکه اول علم ثابت کو او په اخر کې دې څه کو نه پکو. ولو انهم امنوا کچری دی یهود ایمان لا وړوي دی ایمان لا وړي وتقوا فرزګاری کړي نو جزا دا سه پکاروا چې لوصيبو پیلیا پکاروا. ولو انه امنوا وتقوا لوصيبو ثواب ورکړي شي څه په تفاصیل لیکل جی بالجمله الاسميه مقام الفعلی مصوبه من الله جمله اسمیه علی فزید فعلیه باندې للدلاله علی الثبات والاستقرار. جمله اسمیه په دوام دلالت کوي. ثواب دایمي د الله دا ډېر غوره هغه ثواب چې دایمن دی ځکه جمله اسمیه ذکر پکار ویل تفعیل. ولو انه آمن د یهود ایمان نه وړي او فرزګاری کړي جادو نه ځان بچ کړي لمصوبه من عند الله خامخا ثواب دایمي کې د الله تر طرف نه دی خیر من الدنيا وما فيها. لو كانوا يعلمون کاش کې کو دی فائدې کله تمنا یقین کاش کې کو دی فائدې او کلو شرطیه کې لو كانوا يعلمون کدی پویدلې نو ما شروا به انفسهم خو نه پویدل ځکه چې کوم دی په جادو باندې نفسونه څکړل
خرڅ کړلو. دا بل قباحت ذکر کی. سابق بیان الشنائع العملیہ لليهود ففيه بیان الشناعة القولیہ لليهود. مکہ کی شنائع عملی د یهود ذکر، دا شناعت قولی د یهود ذکر کیږي. خلاصہ د رکو بیان المقاطعات، بیان د بایکاټ ذکر کی ماهم ندی سر، او بیان النسخ او د نسخ ذکر کی. په شرایع په احکام شریعو کې دوه خبرې ذکر کی. مقاطعه 104 آیت کې ذکر کیږي او بیان د نسخ 106 آیت کې ذکر کیږي. یا ایها الذین آمنوا، دا خطاب قرآن شریف کې اته ځای راغلی او دا د دې امت خصوصیت دی. نور امتونو ته داسې خطاب نه دی شوی. یهودو ته به خطاب کېدو. په تورات کې کبیر لیکلی یا ایها المساکین، اے فقیرانو، یا ایها المساکین، اے مسکینانو. دا د مسلمانانو خصوصیت دی چې الله تعالی داسې خطاب کوي چې یا ایها الذین آمنوا. اته ځای دا خطاب قرآن کې راغلی دی. عبدالله بن مسعود فرمایي دا خطاب اوري خو ورته متوجه شي. دا الله ستاسو سره ډایرکټ خطاب کوي. سره څه کوي؟ ډایرکټ خطاب درته کوي. دویشتم قباحت ذکر کی. نبی علیہ السلام ته بیا رایه نه وي. رایه امر دی د مفاعلې نه ښه. رایه نه زمونږ رعایت وکړه یا رسول الله وسلم. دې په ژبه کې رایې قمقل ته وي، رونت نه مشتق و. دې به رایه نه یې په مونږ کې بېوقوفه او خندل وي. د نبی علیہ السلام توهین یې کوو. دا زمونږ پښتانه خان وي. خان معنا خیانتګر. د عربیان په دې پښتنو پسې ټوکې کوي. خان صاحب وایي حضور ماښام تلم چای مې څښلو، مصریانو دې لاس نه وایي خان صاحب خان صاحب ما انت خان انا امین. وایي ته خو غوسه شولې. ما زه نیم غوسه شوی. نه په دې پښتنو پورې ټوکې کوي. خان صاحب ودي غټ نیم غټېږي، ما ته خان صاحب وي. پورې ټوکې کوي. د هغې په ژبه کې خیانتګر ته یا مونږ یې ښه سړي ته وایو. نو خان صاحب ښه سړي ته وایو. نه الله مسلمانان هم منع کړو چې مسلمانانو تاسو خو په ښه نیت نبی علیہ السلام ته رایې نه وایو. رایې رعایت وکړه. نه زمونږ رایې امر دی که زمونږ رعایت وکړه. په دې خبره ښه پوه نه شو پې پوه هم که رایې نه. الله مسلمانان منع کړو. نو داسې یو لفظ چې جایز دی هغه کې توهم د ناجایز راځي یا جایز کار هم پرېښودل پکاري. دا لفظ جایز و خو چې مباح وي ښه مباح امر مباح لفظ الله مسلمانان منع کړه چې تاسو دا لفظ مه وایئ. یا ایها الذین آمنوا، اے مسلمانانو لا تقولوا مه وایئ راینا لفظ راینا، وقولوا وایئ انظرنا وایئ. انظر الینا مونږ ته وګوره. انظر الینا معنا انظرنا کې وهم د غلط معنا نشته دی او فراینا کې دی غلط مطلب اخلي. انظر الینا ورته وایي. وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب علیم درناک عذاب دی. دې نه بله مسله معلومه شوه چې د نبی علیہ السلام توهین کول دا کفر دی. د نبی اسلام توهین کول الله لهم نه وی ښه چې لهم له دغه کسانو دپاره چې نبی اسلام ته راینا وایي دوی لپاره عذاب دی. د کافرانو دپاره دوی نبی اسلام توهین کوي، د نبی علیہ السلام باره کې ګستاخي کوي، نو دا کافران دي. د کافرانو دپاره درناک عذاب دی. یعنی الیهود نظری لیکلی الذین سبوا رسول الله وسلم، هغه یهودین چې نبی علیہ السلام ته بد ردې وایي دا کافران دي. کافرانو له الله درناک عذاب ورکوي. دا هغه وخت نه دوی ګستاخان را روان دي. دا دویشتم قباحت د نبی علیہ السلام توهین کوي. درشتم قباحت ما یود الذین کفروا، نه خوښوي هغه کسان چې کافران چې هغه څوک دي من اهل کتاب. دا بیان چې د اهل کتابونه دي. ولل مشرکین د الله زاید راځي ښه دا په د اهل کتاب اته دی. من المشرکین د نفي نه وروسته لا زاید راځي. ما حرف نفي دی که نه دې نه وروسته لا زاید راځي. دا قاعده یاد لرئ. نه خوښوي هغه کسان چې کافران دي چې هغه اهل کتاب دي او مشرکان دي. څه نه خوښوي
ایو نزل چې نازل شي علیکم پتاسو من خیر انت خیر من ربکم ستاسو در رب له طرف نه. هغه خیر سراج المنیر او بیزاوی لیکلی چې هغه خیر وحی ده. دې دام نه خوښي چې په مسلمانانو په پیغمبر دی وحی راشي. خیر علم دی. مشرکان او یهودیان او نصارا دا نه خوښي چې مسلمانانو ته د علم میلاو شي. نه دیني علم خوښي، دیني علم قسم بدی او دا دنیوي علم هم دی نه خوښي. چېرته مسلمانانو کې داسې کس پیدا شي چې دنیوي علم کې مخ کی او د مسلمانانو حکومت لپاره کار کوي، هغه دی وجني. هغه دی وجني. دا نه خوښي چې مسلمانانو کې د علم راشي. او بیزاوی سراج المنیر و دریم نمبر نصرت هم پکې داخل دی چې نصرت ته مسلمانانو سوش. دا خیر دی. دا نه یهود خوښي او نه نصارا خوښي. چې نه خوښي نو سړی ته لمن ولی نیسي چې ما سه امداد وکړه. ستا په امداد خوشحالي نه خوشحاليږي. یاره زما د امن دپاره فوج راولېږه، هغه ستا امن غواړي نه غواړي. یهود او نصارا سپېره قوم دی چې کم ځای ته د یهود او نصاراو قدم رسېدلی هلته خانه جنګي راغلی. چېرته راغلی؟ هلته خانه جنګي راغلی او هغه ځای تباه شوی دی، هلته اور لګېدلی اور. نو دې نه نصرت مه غواړئ. دې ستاسو خیر نه خوښوي. نه خوښوي هغه کسان چې کافران دي، چې هغه اهل کتاب دي او مشرکان دي، چې په مسلمانانو په تاسو خیر راشي. ستاسو د رب هو الله یختص برحمتي، الله خپل رحمت خاص کوي هغه چا پورې کې د الله اراده شي. دا به کله په مختص داخلي، کله په مختص به. دلته رحمت په میشا پورې خاص دی. نخصو کا بل عباده، مونږ عبادت تا پورې خاص کوو. به په مقصور داخله نخص العبادة بالله، عبادت په الله په دلته په مقصور علی داخله شو. با کله په مقصور داخلي، کله په مقصور علی داخلي. الله خپل رحمت چې نبوت ته خاص کوي هغه چا پورې چې اراده شي. والله ذو الفضل العظیم، الله خاوند لوی فضل دی. فضل څه ته وایي؟ الاحسان ابتداء بلا وجهین. چا باندې سړی احسان وکړي بلا غرض او بلا لالچ، دې ته چې کوم دی دغه ویلی. څلېرویشتم قباحت د یهودو ذکر کېږي. مخکې الله راینا منسوخ کړه. راینا ویل جایز نو، الله مسلمانانو ته وی راینا مه وایي، دا منسوخ شو. اوس د نسخې مسله ذکر کېږي. یهود د نسخې نه انکار کوي او چې نسخ راشي نو بدا به راشي. څه به راشي؟ نسخ اول معنا وکړي. نسخې په لغت کې نقل ته وایي. خلک وایي نسخت الکتاب، کتاب مې نقل کړو. نسخ په لغت کې ازالې ته وایي. نسخت الشمس الظل، نور را اولګې سورې زایل کړو، سورې ختم. معنا یې ازاله ده او معنا یې نقل دی. نو جوړ حکم زایل شروع، هغه الله پورته کړ. رفع ته وایي. نوی حکم الله راوسته، حکم یې بدل کړ. دا نسخه شوله. موږ د مسلمانانو عقیده ده چې نسخه شته دی. اهل کتاب که د نسخ قائل شي خو تورات منسوخ دی، انجیل شریف منسوخ شوی دی، بیا خو د هغې شریعت منسوخ دی. د نسخ قائل نه دي. او نسخه که راشي نو بدا به راشي. لکه بدا څه شته وایي؟ بدا دې ته وایي چې سړی د انجام نه نه خبر. څه نه خبر؟ د انجام نه خبر. نعوذ بالله. الله نن یو خبره کوي، د انجام نه دی خبر، سبا بله خبره کوي. او بدا خو باطله ده، نو نسخ هم نشته دی. موږ دا بدا نه راځي. الله د خلکو علاج کوي. خلک بیماران دي، الله علاج کوي. پوهه ډاکټر له کې څوک لاړ شي، هغه د هفتې دوایي ورکوي یا د 2-3 ورځو ورکوي. وایي دا دوایي استعمال کوه بیا ماله راشه. نو کو ناپوهه سړی دا ډاکټر قمقل له فما تجربې کوي. یو ورځ یو دوایي راکوي، بله ورځ او چې پوهه سړی هغه دا ډاکټر پوهه دی، دا له سړي مرض ته ګوري. که مرض یې تیز وي نو تیزه دوایي ورکوي، چې مرض یې راښکته شي نو لکه کمزورې دوایي ورکوي. چې څنګه مرض یې قصې دوایي ورکوي. الله د انسانانو بیماری ته ګوري، د هغې مطابق دوایي الله ورکوي. الله ته پته چې دې وخته پورې دې حکم کې مصلحت دی دا وي، او دې وخت نه وروسته به دا بل حکم وي. دا زمونږ په نسبت سره حکم بدل شو. د الله د علم په نسبت سره حکم څه نه دی شوی؟ بدل شوی نه دی. اصولو کې بل راځي. الله په علم کې مخکې نشته کې دا حکم تر دې پوری اخوا به بل حکم وي. نو د نسخ نه بدا نه راځي.
بیا نسخه په څو قسمه ده. یو نسخه د تلاوت ده، صرف تلاوت منسوخ چې حکم وي، لکه آیات د رجم شو الشیخ والشیخة اذا زنایا فرجموهما، دا تلاوت منسوخ ته حکم رجم شته. یو نسخه د حکم د تلاوت، یو حکم منسوخ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة، کتب علیکم الوصیة، دا وصیت نائب فاعل، وصیت در باندې فرض دی. امور پلار او د خپلوانو د پاره به وصیت کوي، للوالدین والاقربین بالمعروف حقا المتقین. دا تلاوت اشتق حکم منسوخ. الا لا وصیت لوارث، مور پلار لته نشي کوله، اوس وصیت نشي کوله. نو تلاوت اشتق حکم یې سره یو نسخه د تلاوت دا، یو نسخه د حکم دا، یو نسخه د دواړو دا. روایت کې راځي دا سورہ احزاب دا سورہ بقره برابر اوسه، انور آیاتونه منسوخ شوي دي. سورہ احزاب د سورہ بقره برابر، انور منسوخ شوي دي. نو دا یو تقسیم شي په نسخه کې. یو بل تقسیم پکې کې ناسخ بم قرآنی، منسوخ بم قرآنی، قرآن په قرآن سره منسوخ شي. دا یو نسخه شو. ناسخ به چې کوم دی قرآنی، منسوخ به حدیثی. ناسخ به حدیثی، منسوخ به قرآنی، ناسخ بم حدیثی، منسوخ بم حدیثی. څلور قسمه په دې اعتبار سره جوړي. ناسخ هم قرآن، منسوخ هم قرآن، ناسخ هم حدیث، منسوخ هم حدیث، ناسخ قرآن، منسوخ حدیث، ناسخ حدیث، منسوخ قرآن. زمونږ د اصول فقه چې کوم دی امام شافعي صاحب ته نسبت کوي چې اله دی نسخ د قرآن په حدیث څخه قایل نه دی، نسخ د حدیث په قرآن څخه قایل نه دی. وایي ځکه چې داسې راشي نو کافران به اعتراض کوي چې قرآن الله خپل د پیغمبر علیه السلام تصدیق نه کوي، مونږ یې څنګه تصدیق وکړو؟ مونږ که دې اعتراضانو نه سړی تښتي نو بیا خو د نسخه جوړ کول نه دی پکار. په مطلق نسخ یهود څه کوي؟ اعتراض کوي چې بدا به راشي. د نسخ مونږ قایل یو که بیت المقدس ته مخ کول دا قرآن کې شته دی؟ نشته دی که نه. او ناسخ چې کعبې ته مخ کوي دا قرآن کې شته. هغه د منسوخ په چا څه ثابت دی؟ په حدیث سره. قرآن کې خو نشته، حدیث کې به راغلي. قرآن یې ناسخ شو. حدیث په قرآن سره منسوخ کېږي، قرآن په حدیث سره منسوخ کېږي. نو بیا اعتراض کوي چې قرآن چې په حدیث سره منسوخ کېږي نو قرآن کې خو الله فرمایي نأتي بخیر منها او مثلها، موږ به د هغې نه غوره راوړو یا به یې مثل راوړو. نو حدیث خو د قرآن مثل نه دی. نو په حدیث سره قرآن څنګه نه دی غوره دی او نه سره مثل دی؟ د هغې جواب دا دی چې نأتي بخیر منها، د هغې نه به غوره په سهولت کې او په ثواب کې څه یا به د هغې مثل وي. غوره دا معنا نه چې بلاغت کې او فصاحت کې د غوري، په سهولت کې به د هغې نه غوره. د حدیث حکم وي، عمل به د قرآن شریف د حکم نه صحیح اساني، ثواب به په الله ورکوي. او قرآن ته بلاغت او فصاحت کې حدیث نشي رسېدی. دا څلور قسمه نسخه شول. منسوخ په قرآن شریف کې څومره آیاتونه دي؟ د متقدمینو په نسبت 1500 آیاتونه دي. تعداد د منسوخ عند المتقدمین متشابه سے معارف کې لیکلي 1500 دي. سیوطي صاحب وایي چې 60 آیاتونه منسوخ دي، متشابه صاحب لیکلي. جلالین خو جګوره خو ډېر سخی دی په نسخه کې چې کوم آیات راځي وي دا منسوخ دي. خو دا 60 لیکلي. جلال الدین سیوطي صاحب وایي 60 آیاتونه منسوخ دي. شاور الله صاحب وایي 15 منسوخ دي. د نورو کې تطبیق کړی ښه. متقدمینو ته منسوخ ویل او متأخرینو پکې تطبیق کړی. نو کې تطبیق یې وکړه د نسخې نه ووتل. دا نه کې د نسخې نه انکار کوي، د نسخې نه انکار نه کوي، خو تطبیق یې پکې کړی. ما ننسخ دا ما شرطیه دی. هغه چې موږ منسوخ کو دا ما په مجمل لیکلي مفعول د ننسخ دی، خو را مخکې شوی دی. ښه را مخکې شوی. هغه چې موږ منسوخ کو من آیاتین دا بیان دی چې هغه آیت دی معنا لفظ منسوخ کو تلاوت وي او نون سے آیا بالکل ستانه هیر کو تلاوت او الفاظ دواړه منسوخ. نو نأتي بخیر منها د هغې نه موږ غوره راوړو په النفع او السهولت او الثواب. مظهري لیکلي په نفع کې یا په سهولت کې یا په ثواب کې غوره وي. او مثلها یا د هغې په مثل. الله وایي دا نسخه شته دی. اوس د نسخې دلیل ذکر کوي.
علم تعلم فدین عالم حمزه هم د نفع لپاره د علم هم د نفع لپاره نفع چې په نفع داخل چې اثبات پیدا کوي ته عالم چې الله په هر شي قادر دی الله په نسخ هم قادر دی دا ردی دلیل شو وجه دې دلیل لپاره دلیل ذکر کوي ښه دا تدقیق دی علم تعلم استدلال علی الدلیل جمل لیکل الله په هر شي قدیر دی ردی دلیل ذکر کوي ایتنی عالم چې الله رزمه کې ول اسمان بادشاہ دی رزمه کې ول اسمان بادشاہ به قدیر نه خامخا وي دا ول داوی دلیل شو دا حمزم د نفع لپاره د علم هم د نفع لپاره نفع چې په نفع داخل کې څه پیدا کوي اثبات نو ته په دې عالم چې الله په هر شي قدیر دی دا له داوی دلیل شو چې موږ نسخه کوو الله په هر شي قادر دی په بدلول د حکم قادر دی او دا دویم علم تعلم د ان الله علی کل شیء قدیر د لپاره دلیل استدلال علی الدلیل دا په دلیل ته تدقیق ویل شي علم تعلم ته عالم نه بلکې ته عالم چې ان الله بشک الله فاق له ملک السماوات خاص د الله د لپاره دا له را مخکې شوی تخصیص پیدا باچاهی د اسمانونو د ځمکو دا نظر دلیل د لپاره دلیل اما لکم نستستاسو رفار من دون الله سوا د الله نه می ولی دوست ولا نصیر نه مددگار دی ولی او په نصیر کې مظهری عموم خصوص من وجه دی ولی معنا دوست پم یو مددگار بمی ماده اجتماعي بعض دوستان سړي سره امداد کولای شي ولی بوي نصیر بنئ دوست به خو وسبه نه کیږي نصیر بوي ولی بنئ دوست به نه یو امداد بسره سکی او کی نو دې کې عموم خصوص من وجه دی